بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ النساء رکو نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ لیبین لکم غواړي الله چې وښیي تاسو ته یا بیان کی تاسو ته طریقې ویهدیکم او روان کی تاسو هدایت در کی تاسو ته سنن الذین من قبلکم په طریقو د هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو ویتوب علیکم او د رحمت سره توجه کی په تاسو باندې والله علیم حکیم او الله پاک ډیر ښه پوهه او حکمت والا دی. والله یرید الله پاک اراده لري ان یتوب علیکم چې توجه د رحمتو کی په تاسو باندې ویرید الذین یتبعون الشهوات او اراده لري هغه کسان چې پیروي کوي د خواهشاتو ان تمیلوا میلا عظیما چې کاږه شئ تاسو په کږېدلو لوی سره یعنې د نیغې لارې نه تاسو کاږه کي. یرید الله غواړي الله ان یخفف عنکم چې سپک کی بوج په تاسو باندې یعنې پابندۍ ستاسو نه سپکې کي. ان یخفف عنکم چې سپکوالی راولي په تاسو باندې وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی دی انسان کمزوری. یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی لا تأکلوا اموالکم مخورئ تاسو مالونه خپل یعنې د یو بل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطله طریقه سره الا ان تکون تجارتا مگر کوي یو تجارت کچری وي یو تجارت عن تراض منکم په رضامندۍ سره ستاسو نه ولا تقتلوا انفسکم او مه وژنئ تاسو خپل ځانونه ان الله کان بکم رحیما بېشکه الله په تاسو باندې رحم کوونکی مهربانه دی. ومن یفعل ذلک او څوک چې کوي دغه کارونه عدوانا په زیاتۍ سره و ظلما او په ظلم سره فسوف نصلیه نارا پس زر ده چې داخل بشي دوی اور ته وکار ذلک او دی دا کار علی الله یسیره په الله باندې آسان. ان تجتنبو کبائره کچرې تاسو ځان وساتو د لویو ګناهونو نه ما تنهون عنه هغه چې تاسو منع کړی کیږئ د هغې نه نکفر عنکم سیئاتکم نو موږ به لرې کړو ستاسو نه ستاسو ګناهونه یعنې واړه ګناهونه وندخلکم مدخلا کریما او موږ به داخل کړو تاسو په ځای د داخلېدو کریمه عزتمندو کې. ولا تتمنوا ما فضل الله او مکوئ ارزو مکوئ تمنا د هغه څیز چې فضل کړي الله پاک به د هغه څیز بعضکم علی بعض په ځینو تاسو کې په ځینو نورو باندې. للرجال نصیب مما اکتسبوا دپاره د نارینهو حصه ده د هغه عمل چې کړی وي. وللنساء نصیب مما اکتسبن او دپاره د زنانو حصه ده د هغه عمل نه چې کړی وي. واسألوا الله من فضله او وغواړئ د الله نه فضل د هغه ان الله کان بكل شیء علیما بېشکه الله په هر څیز باندې علم لرونکی دی. ولکل جعلنا او دپاره د هر یو یعنې د نارینه او زنانه او دپاره د هر یو جوړ کړي دي مونږه موالیه حقداران مما د هغه مال نه ترک الوالدان والاقربون چې پرېږدي مور او پلار او رشته داران والذین او هغه کسان عقدت ایمانکم چې تړلي دي قسمونه ستاسو یعنې په دوستۍ سره فآتوهم نصیبهم نو ورکئ دوی ته حصه د دوی په خپل ژوند. ان الله کان علی کل شیء شهیدا بېشکه الله په هر څیز باندې نظر لرونکی دی. په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي
چې الله پاک تاسو ته د نیکانو صالحانو پیغمبرانو او د خپلې رضا لاره ښایي. او کم خلک چې د خواهشاتو پیروي کوي نو هغوی خو غواړي چې په خپله خو کاږه دي او تاسو هم کاږه کړي، یعنې تاسو د نیغې لارې نه واړئ. نو د خواهشات نفس پیروي کوونکو نه مراد چې دی نو هغه هغه بندیان دي چې یو خو کافر مشرکي، یو که مسلمان دی هم خو هغه د خپل پلار نیکه رسم و رواج طریقې چې دی هغه ورته مقدم وي او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم چې دی هغه یې لاندې کړی. نو دا د یهودو نصارا هم دغه طریقه وه، منافقینو هم دغه طریقه وه. نو الله پاک چې د معاشرتي بدو کم احکامات په دې آیتونو کې نازل کړل نو په دې باندې یهود او مشرکین او ټولو سم هنګامه جوړه کړله، ځکه چې په میراث کې بچو له حصه مقرروله او خاص کر جینکو له حصه مقرروله او ښځو له حصه مقرروله او کونډه ښځه به د سخرګنۍ د بندشونو نه ازاده وي او عدت په ختمېدو سره به دا ازاده ځان له به نکاح کولی شي او متبنا چې څوک د چا نه بچوړی ځان له راوړي او ځان له یې لوی کړي او بیا به له میراث ورکړي. دا سیزم ختم شو او ښځې چې دی نو د خاوندانو د ظلم او د ستم نه ازادې شوې، لکه دوی خو ښځې دغه کړي وې، دا غلامانې جوړې کړي وې که نه. الله پاک خو ښایسته قانون راولېږو، ښځې له حصه ورکړله. نو دا خبره خو دوی بلکل نه شوه دغه کولی، برداشت کولی. نو الله پاک فرمایي چې الله په تاسو باندې سپکوالی راولي ځکه چې انسان کمزوری پیدا کړی شوی دی. یعنی شرعي احکام چې دي الله پاک دونه ښکلي نازل کړي دي چې په هغې کې ما او تا ښه په ارام سره زندګي تېرولی شو. د خپل ضروریات زندګي چې کومه طریقه ده په هغې په دې احکاماتو کې دننه موږ ښه ښکلی ژوند تېرولی شو. الله داسې ښایسته قانون د اسلام جوړ کړی دی که نه. دلته دا خبره ده چې الله فرمایي چې انسان فطرتاً کمزوری جوړ کړی شوی دی. یعنی مطلب دا چې دا احکامات په داسې طریقه دي چې د انسان سهولت پکې دی، ځکه چې جوړ کړي الله دی او الله موږ هم جوړ کړي یو، انسان هم جوړ کړی دی که نه. دغه شانتي یو انسان دی لکه دلته د دې خبرې هم ځکه ذکر کومه چې الله پاک دې طرف ته هم لکه اشاره کړې ده د زنانو په باره کې، تر دې پورې چې که یو انسان په خپل ځان باندې کنټرول نشي کولی. فرض که یو بنده په بهر ملک کې دی، په کور کلي کې د هغه یوه ښځه ده، بهر ملک کې دی د الله مکه د زنا ارتکاب ته کېدی شي، نو الله پاک د څلورو ښځو اجازت ورکو په حلال نکاح کې واخلئ او بدکارۍ مه کوئ. نو دغه شانتي چې کم د انسان کمزور پهلو دی که نه، نو الله پاک په هغې کې رعایتونه ورکړل چې د انسان نه ګناه ونه شي، غلطي تې ونه شي. بیا الله فرمایي چې مالونه په باطله طریقه سره مه خورئ، نو هر هغه کار چې په هغې کې د بل مالی نقصاني نو پوه شه چې دا باطله طریقه ده. یعنی که هغه سود دی تاسو وګورئ، که هغه جواري ده، که هغه په دروغو قسمونه دي، دغه شان که هغه نور داسې ډېر شی طریقې دي که نه، یو څیز والي او بیا بیرته واپس کې د خپلې ژبې نه وتښتې، دا ټولې خبرې په دې کې راځي که نه. نو دا باطلې طریقې دي د مال زیاتولو کمولو، د دې نه ډېر خیال ساتئ دې ته. بیا الله رب العالمین فرمایي چې مه وژنئ تاسو خپل ځانونه. نو لکه دا دوه خبرې دي چې د بل مسلمان کمزوري کول او قتلول، حدیث دی لکه تو چې ځان وژنې. خو دلته دا خبره هم مفسرین لیکي چې د دې نه مراد خودکشي هم کېږي که نه، چې تاسو خودکشي مه کوئ، لکه ځان په خپله مه وژنئ. او دا هم معنا ده چې په باطلو طریقو، په غلطو طریقو، په حرامو طریقو باندې د بل مال قبضه کول داسې دي لکه تو چې خپل ځان هلاک کړې. او بله دا چې خودکشي مه کوئ، یعنې خپل ځان په خپله مه وژنئ. الله دې ټول په امان کې دا ډېره زیاته عظیمه ګناه ده، کبیره ګناه ده چې خپل ځان په خپله باندې ختم کې، یا په ډز ځان ولې، یا ځان ځینې خلک مرای ته پړی مړی واچوي ځانوي ځان کې که نه، دا ټول حرام کارونه دي. بیا الله رب العالمین فرمایي چې که تاسو د کبیره ګناهونو نه بچ شوئ چې کومې نه مونږ تاسو منع کوو، دا واړه ګناهونه به درته مونږ معاف کوو. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې 7 هلاک کوونکي ګناهونه دي، د هغې نه ځان بچ ساتئ.
کبیره ګناهونه یې دلته ویاد کړي دي په دې حدیث کې. صحابه ته پوښ کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کم دي؟ پاک نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله سره شرک کول، جادو کول، په ناحقه بل مسلمان وجل، سود کول، د یتیم مال خوړل او د جهاد د میدان نه تښتېدل، په نیکې او په پاک دامنې ښځې باندې د زنا تهمت لګول، دا کبیره ګناهونه دي الله پاک فرمایي. او د دې نه دی الله موږ ټول بچ کي، الله دې په موږ په حال رحم وکړي. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې چاله الله پاک ډېره ورکړي، چاله یې لږه ورکړي، څوک په څه خبر ازمي، څوک په څه خبر ازمي. نو تاسو له چې یو بل کې الله پاک کوم فضیلت درکړی دی، نو تاسو په هغې د هغې تمناګانې مه کوئ، په هغې پسې مطلب مه پسخېږئ، حسد مه کوئ. او هو که فرض که ته د چا څه ښه وینې او ته دغه غواړې چې زه داسې شوې، نو د الله نه د الله فضل غواړه، دا بنده سره حسد مه کوه، د الله نه د الله فضل غواړه چې هغه له یې ورکړي تاله به هم درکړي. نو د هغه دپاره وایه چې الله دې د هغه نصیب کړي، او د ځان دپاره الله ته سوال وکړه چې الله په ما باندې هم داسې رحم وکړي که نه، د ډېر خیر سره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ سره که نه. بیا الله رب العالمین د ښځې او د نر د ثواب د برابرۍ ذکر کړی، ځکه چې دغلته په ښځې ذمه داري نشته ره معاش، نو ځکه یې وله پیسې لکه حصې کمې کېښودې. داسې نه چې د خاص کر کفار دا پراپیګنډه کوي، نه هم کوي، وایي ښځو ته په اسلام کې سپک کتلی کېږي، حالانکې ښځو له اسلام ترقي ورکړې ده او ښځو له الله پاک حق ورکړی دی. کفر په معاشره کې د ښځو څه. نو دلته اوس الله پاک فرمایي چې د اجر او د ثواب په حیثیت سره د سړو چې کوم عمل کړی به ورکړی کېږي، ښځو چې کوم عمل کړی ښځو له به ښځه، دا به نه وایي چې دا ښځه چې دې له نیم اجر ورکړو د دې کار، نه، سړي مونځ کړی، ښځې مونځ کړی دی، ثواب به یو شاني چې ټیک ټیک یو شاني کړی دی، هغې ته به د خپل حیثیت د خپل د مانځه مطابق ورکړی کېږي اجر، او سړي ته به د خپل. او دلته چې الله رب العالمین فرمایي اخري آیت که نه چې والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، چې چا سره ستاسو لوز شوی دی نو هغوی له د هغوی برخه په خپل جمدانه ورکوئ. نو د دې نه مراد هغه مهاجر وروڼه هم وو که نه چې انصارو د خپل ځان سره شریک کړي وو که نه، چې څنګه د مکې نه راغلل او نبي صلی الله علیه وسلم چې د مواخات نظام کم قایم کړی د انصارو او د مهاجرو په منځ کې، نو هغه هم الله پاک فرمایي چې که فرض که تاسو خپل څه ورکوئ نو هغه هغوی له ورکوئ. بیا چې کله اسلام له ترقي راغله نو دغه کسان بیا جدا کړلی شول، لکه مهاجرین بیا هغو ته نه و حواله، خو چې د کم مدت دپاره الله پاک حواله کړي نو دې مهاجرو انصارو د مهاجرو ډېر عزت او خدمت وکړو او په خپل میراث کې وله هم برخې ورکړي وې که نه، ځکه الله پاک دلته د هغې ذکر کړی دی. ټیک شو. الله پاک دې ما او تاسو ټولو ته د قرآن و حدیث د علم را نصیب کړي او الله دې بې راته عمل نصیب کړي. آمین.